وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورځ سوال کړی دی چې د پبجي گیم په باره کې، نو د پبجي گیم چې دی اگر که ناروا دی او حرام عمل دی او چې څوک یې کوي نو هغه فاسق او فاجر دی او همیشه په لویه ګناه کې مبتلا دی. خو دا دی چې دې باندې کافر کېږي نه، نو دې ته ضرورت نشته دی چې یو سړی کلمه دوباره ووایي یا دغه وکړي، نکاح تازه کړي، توبه دې وباسي د دې ګناه نه، آینده دې دا ګناه نه کوي، نور نکاح باندې اثر نه پرېوځي. بل سوال کړی دی چې یو کس ته چا دعوت نه یې کړی د واده او هغه لاړ شي، حدیث مبارک کې دې نه سخته منع راغلی ده چې چا غوښتی نه وي نو هغې ځای ته به نه ځي. البته که بل چا د ځان سره بوتلي نو هغه به اجازه غواړي، که هغه اجازه وکړه نو ډېره ښه ده، که نه واپس کېږي به. حدیث مبارک کې راځي کوم سړی چې نابللی وي یو ځای ته لاړ شي نو دخله غاصبا خرج سارقا. داسې مثال دی لکه دا سړی چې کور ته دننه کېږي لکه غاصب چې غصب او د لوټ مار د پاره دننه شي، او چې راوځي نو مثال یې داسې دی لکه د یو غل. یو بل سوال کړی دی وایي چې ما د ماسخوتن وتر کول، نو په اوله قاعده کې وایذا اللهم ربنا پورې ورسېدم، بیا پاسېدم دریم رکعت ته، نو بیا رانه دعای قنوت هیر شو، نو بیا په آخر کې مې یوه سجده سهوه وکړه. بس صحیح ده، په دې دواړو صورتونو کې تا باندې سجده سهوه لازم شوې وه، او چې یو سجده سهوه وشي بس دا کافي ده. که یو سړي نه دوه غلطۍ داسې وشي یا درې غلطۍ داسې وشي چې هغې سره سجده سهوه لازمیږي، نو بیا په آخر کې د ټولو نه یوه سجده سهوه کافي ده. بل سوال کړی دی چې د یو کال ماشوم یې هغه الټۍ وکړي نو په هغې سره جامې ګنده کېږي، نو که چېرته هغه شوده خوري او شوده یې وخوړ او فورا یې وګرځول نو بیا هغه نجس نه دي، د هغه جامو سره بیا مونځ کېږي. او که چېرته وروستو یې وګرځول، مثلا د معدې نه یې الټۍ راغلی نو بیا هغه نجس دی، نو بیا هغه وینځل ضروري دی، هغې سره مونځ جایز نه دی. یو بل سوال کړی دی وایي چې یو اکاونټ دی چې هغه کولو کې په هغې کې پیسې جمع کړي 50,000 روپۍ، نو بیا تا ته په هغې باندې روزانه ګټه جمع کېږي $1 یا $0.5 یا $2. د دې څه حکم دی؟ دا جایز نه دی. تا ته څه معلومات دی چې هغې په دې باندې کاروبار کوي؟ کم کاروبار کوي؟ د سود کاروبار کوي، غلا پې کوي، او یا په نورو جرایمو کې په ناکاره ځایونو کې استعمالوي. نو دغه کاروبارونه، د آنلاین کاروبارونه چې نن سبا شروع دي، دا جایز نه دي شرعاً.